دا سړی پیژنئ چې نوم یې انعام مروت دی او د دغه پښتون قام دپاره حق غواړي. تاسو به وایئ چې د ده طریقه غلطه ده ځکه چې شل 25 ګنمینان ورسره او د هر ظالم سړي خلاف ودرېږي. که تا له څه بله طریقه درځي چې د دغه پښتون قام دپاره امن وغواړي نو بیا ورته موږ دا ګنمینان واخلو. خو دلته هر سړي د غدارۍ مهر په لاس کې نیولی دی او په هر چا یې وهي. که تاسو ته یاد شي د مفتي منیر شاکر د مرګ نه مخکې هم په هغه باندې دا شانتې به ګاډي ډزونه او بمبلاسټ کېدی او خلک به ویل چې دا غدار دی. نن د انعام مروت په ګاډي باندې هم بمونه الوزول کېږي او ډزې پې کېږي او خلک وایي چې دا غدار دی او دا ملاو دی د هر چا سره. واورئ زما د خدای تعالی په ذات قسم چې کله دا مړ شي بیا به پښتون قام وایي چې او زمونږ غټ نقصان وشو جاړي به. خدای ته وګورئ چې د غدارۍ دا مهرونه اخوا کوي او د هر هغه سړي سره نیغ ودرېږئ چې د پښتون قام اواز اوچتوي او د پښتون قام د حق خبره کوي. مه لګوئ دغه د غدارۍ مهرونه په هر چا باندې. تاسو دغه د غدارۍ مهر په مفتي منیر شاکر باندې هم لګولی و، بیا یې په لکونو تعداد کې خلک جنازې ته راوتي وو، افسوس یې کولو چې د پښتون قام یو غټ کمی وشولو. راوځئ د دې پارټۍ بازیانو نه. ولې هسې په پارټۍ بازیانو کې یو بل وژنئ؟ سبا چې انعام مروت ووژل شي تاسو به راوځئ او بیا به وایئ چې یاره د پښتون قام ډېر غټ کمی وشو. نو دغه انعام سره ودرېږئ او د هر هغه انعام سره ودرېږئ چې د پښتون قام د حق خبره کوي.